السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو قبایلی علاقہ در ادم خیل کې بیګا یو ډېر درناک او افسوسناک واقعه مخې ته راغله د کم په وجه باندې چې در ادم خیل کې ټول خلک په دغه پیښه باندې ډېر زیات خپه دي. دغه پیښه در اصل دغه یو کور دی چې هغه کور کې لاندې تاخانه ده او په دغه تاخانه کې چې د ځای خلکو وینا دا ده چې بیګا باران دومره حد ته زیات شو د هغې سره چې د اسماني تندر هم راغورځېدلی دی. د کم په کبله چې کم نالې دي هغې دیوالونه وران کړي دي او ټول د دې کور تاخانې ته د اوبه په اکدم سر راغلي دي چې دغه اوبه چې کله تاخانې ته کوز شوي دي نو هغې کې لاندې خلک اوده وو چې هغې ګیر کړي دي. نو دې د کبله تقریبا چې دی 2 کسان چې کوم سړي دي او 3 زنانه دي او 6 ماشومان دي، ټوټل 11 کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي د یو کور. د ریسکیو 1122 مطابق چې د هغې په هغه ټایم باندې چې دی رارسېدلي دي او د چې کومه تاخانه د هغې نه د اوبو ایستلو سلسله شروع کړې ده. سره چې در ادم خیل کې یو ستر کلی ده په هغې کې چې کوم دا یوه د درناکه واقعه چې کوم دا وشوله چې کوم دا کور چې کوم دا د غره په لمنې کې و د غره په ویښ کې و په د غره چې کوم اوبه د سیلابي شکل کې چې کومې دي راتلې هغه په یوه تخانې کې چې کوم دا داخلې شولې د هغې په صورت کې چې کوم دا تقریبا 10 کسه په دې تخانې کې چې کوم دا پراته بیا چې کوم د امجد نامي هغه د کور سربراو د هغه د بچ کولو کوشش کوو نو چې کله ورکوش شو پکې د هغه هم پکې چې دا مارګ واقع شو. په دې واقع کې چې کوم دا تقریبا ټوټل 3 چې کوم د زنانه 6 چې کوم د ماشومان او 2 چې کوم د سړي چې کوم ټوټل تعداد چې کوم د هغه 11 شو. په دې واقع نه چې کوم د ریسکیو ولا چې کوم د خبر شو نو هغه چې دا امدادي سرګرمیو کې حصہ واخیستله وې سره سره د علاقې ولا چې کوم خلک یې هغه جای وکوله راورسېدلو امدادي سرګرمیو کې بډ چړ کړ حصہ واخیسته او چې کوم لاشونه وو په هغې کې چې کوم د لاس چې کوم دا وصول شوي بیا یوه ماشومه چې کوم دا هغه چې کوم دا د هغې لاس چې کوم دا غیب و په هغه تخانې کې ځکه چې د اوبو نه ډک و نو هغه هم چې دا بیا د امدادي سرګرمیو د ریسکیو په یا د علاقایي چې کوم مرستیالو د هغو په تعاون سره چې کوم دا د هغې ډېډ باډي هم ریسیو شوله نو ټوټل تعداد چې کوم دا هغه 11 شو. در ادم خیل فضا چې دا ډېره زیاته سوګوار ده او هر کس که هغه ماشوم ده که هغه زنانه ده که هغه مشر ده که کشر ده ډېر په خفګان کې چې دا مبتلا دي او ټول علاقه چې کوم ده دا په خفګان کې چې دا مبتلا ده د غم فضا ده. د دو چې کوم واقعه شوې ده او کوم فاتحي شوې ده دا د دې جنازه چې کوم ده نن د منګل په ورځې باندې په 4 بجې د بازیخیلو چې کوم قبرستان د ستر په هغې کې به ادا کولی شي. زه امتیاز خان ادم خیل تاسو ته اجازه غواړم. الله مسپارم دی الله په امان.